اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شاګردانو السلام علیکم. نن زموږ لیکچر نمبر 12 دی او په دې لیکچر کې موږ د خیر سره په مایکروسافټ ایکسل کې سلیکټ فنکشنز دکو. هغه لپاره مال د کې یو وړوکی غونډه کې یو ټایم ټیبل غونډه کې جوړ کړی چې کوم عام سکولونو کې موږ یو رزلټ تیارو. پای کې ټول اول چې کوم هډینګ راغلی د مثلا سیریل نمبر د لکه هر سټوډنټ ته موږ یو خاص سیریل نمبر ورکړی دی. به دا کسانو موږ نمونه لیکلي دي، مختلف سبجیکټس موږ لیکلي دي او په هغه سبجیکټس کې موږ هغې ته خاص مارکس ورکړي دي. بیا د هغې ټوټل مارکس راغلي دي غونډ مکمل سبجیکټ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دلته کې ټوټل مارکس چې کوم دي دا په فرض کړه 850 کوم لري 850 کنټرول انټر به دباو کړئ چې دا ټول مارکس هغې ته لاړ شي. بیا زموږ سره اوبټین مارکس راغلی، رزلټ راغی، د هغې پرسنټیج به راوباسو، د خیر سره د هغې به موږ ایوریج راوباسو چې د دې کسانو به موږ ایوریج څنګه راوباسو، ګریډ به موږ څنګه راوباسو، په څو طریقو سره راویستی شو، دغه شانتې ډیویژن به موږ څنګه راوباسو، دا په څو طریقو سره راویستی شو، او ریمارکس مین دا چې کومو کسانو چې کومې نمبر هغه سره دیو کارکردګي څنګه ده. ټیک ده. ټول اولنی فنکشن زموږ چې کوم راځي په هغې کې د مارکس چې کوم اوبټین مارکس لکه دیو په ټولو سبجیکټو کې څونه مارکس واخیستله، هر سبجیکټ هغه دي خاص اخیستي دي. اوس د موږ رزلټ راوباسو ته کې چې ټوټل د څومره کسانو واخیستلې نمبر. نو د دې مارکس لپاره موږ ټول اولنی چې کوم زموږ فنکشن دی هغې ته موږ سم فنکشن وایو، لکه جمع کول دي. نو جمع موږ په څو طریقو سره کولی شو، د هغې لپاره مختلف میتډ دي. فار ایگزامپل مساوي خو به تاسو خامخا لګوئ، مساوي او چې کوم عام موږ سره ایکسل سم فنکشن استعمالوي هغه ته موږ وایو سم، مساوي سم چوټه شروع. بیا د هغې نه پس نرمه که تاسو وګورئ مال د هینډز راکوي چې نمبر 1 کاما نمبر 2 کاما نمبر 3 داسې بسې بیا مزید دویم چېرې دا نمبر 1 کاما دا کاما دا کاما دا کاما دا یو سلیکټ کوئ په منځ کې په کاما سره هغه ډیفریشیټ کوئ. ټیک ده. او بیا چوټه بریکټ بند او انټر کوئ. نو یو خو سره دا فنکشن شو 561 مارکس دی لکه یو کس راله. خو دا ډېر ګران فنکشن دی، تاسو په خپل باندې اندازه ولګېدله ډېره ګرانه ده. بل زموږ سره عام سمپل ساده فنکشن دی چې کوم موږ په هغې باندې په عام کالکولیټر باندې جمع کوو. لکه موږ وایو یاره دا پلانکۍ ویلیو جمع پلانکۍ ویلیو جمع پلانکۍ ویلیو بیا په اخر کې موږ مساوي ووهو. نو سیم ټو سیم دغه فنکشن هم زموږ سره استعمالیږي، خو فرق پکې دا دی دلته کې موږ ایکولیټي دغه پروسس موږ الټه وکړو، پاستر به وکړو. هلته موږ ایکولیټي اول ووهو، دلته کې موږ ایکولیټي ټول نه اول به موږ ایکولیټي ووهو. بیا د هغې نه پس چې کوم تاسو سم کوئ هغه ټیک شو او په منځ کې د پلس سیمبل به وراچوئ جمع. بیا دا شو، بیا هره بار به تاسو په دغې پسې د پلس یو سیمبل وراچوئ. انټر کوئ. دا زموږ سره یو میتډ دی، په دې طریقه سره هم موږ سم یو فارموله دا موږ استعمالولی شو. دې نه علاوه بل یو فنکشن زموږ سره اسان فنکشن دی، مساوي سم چوټه شروع. موږ داسې کولی ته موږ یو رینج وښیو. که تاسو وګورئ زموږ سره دلته کې انګلیش شروع شوی دی، د دغې دا زموږ سره سی نمبر کالم دی او 7 نمبر رو ده. نو زه به دې کې لیکلی شم چې C7 یا پې کلیک والی ټیک شو C7 همې ته کلیک کو او بیا د شیفټ سره کولن شیفټ سره دا کولن به راخلي او اخرنی تاسو په دغه 7 نمبر کالم خو را روان دی رو را روان دی سوري. او د اټنډنس که موږ ګورو اټنډنس زموږ سره په K نمبر کالم کې دی، نو موږ به K7 دې ته ټایپ کړو. ټیک شو K7 او چوټه بریکټ پسې بند کړئ. دا ته ما یو رینج ورکو دی ته چې ته د C7 نه والا د K7 نه پورې دا ایریا موږ ته څه کړه جمع کړه. دا څو ګورئ دلته کې موږ 616 جواب راغی. ټیک شو. بل میتډ زموږ سره دا دی مساوي سم چوټه شروع. دا خو ډېره ګرانه چې زه هلته کې هغه ته یو ځل لیکل کوم C7 او بیا C8 داسې. نو موږ څه لیکو د دې موږ سلیکشن اخلو په اسانه سره. نو یو اسانه میتډ زموږ سره دا مرسته ده چې د دې موږ سلیکشن واخلو. ټیک شو. د هغې نه په سنټر ته به وکړو. نو دا زموږ سره یو ایزي میتډ دی. که تاسو وګورئ موږ بره چې کوم دو فنکشن استعمال کړله هغه بالکل کریکټ راغلی، خو لاندې چې کوم فنکشن موږ استعمال کړو نو دی موږ ته ګریمیټیکلي ایرر راکړو. وجه د هغې دا چې دلته کې موږ یو سیریز جمع کړو، موږ ته یو رینج شو کړو او په هغه رینج کې موږ د 850 ویلیو د هغې نه بار کړې ده. نو دی په دې وجه باندې لږ احتجاج کوي چې تاسو د 850 ویلیو ولې بار کړې ده. نو دا موږ ځکه بار کړله چې دا زموږ سره ټوټل ویلیو ده. ټوټل چې کوم دغه زم ته دا ایرر د خپل ته فلحال اګنور کا، د دې موږ ته فلحال دلته کې هغه ساره خبره جایز نه ده. او دا فارموله تاسو لاندې ډریګ کوئ، فیل ډاون یې کوئ چې زموږ سره دا ډیټا لاندې فیل شي دغه شانتې ښه اګنور ایرر دې ته پکې خاص ضرورت نشته دی. اوس دا خو زموږ سره د دیو اوبټین مارکس راله. ټیک ده. د دې اوبټین مارکس کو موږ دلته کې اوس رزلټ راوباسو چې کم کسان زموږ سره پاس دي او کم کسان زموږ سره فیل دي. ټیک ده. نو د هغې مقصد لپاره که تاسو وګورئ زموږ سره عام روټین داسې چې کله د یو سبجیکټ 100 مارکس وي نو په 100 مارکس کې موږ په 33% باندې کسله پاس کوو. موږ په 33% باندې موږ کس پاس کوو او کله 75 مارکس بیا په 25% باندې پاس دی. نو زه ټول نه اول پرسنټیج چې موږ راوباسو لکه په 850 کې
په سو باندې به پاس راشي چې موږ داسې پرس کا 100% دا موږ راته کو راو باسو ټیک ده نو موږ د اوبټین مارکس چې دا کم پرسنټیج راوځي د دې موږ د سر کو چې الټا پروسس کوو زه ګورم چې به د 850 د 850 په حساب باندې ځکه 33% راوځم زما سره سونه مارکس سره د غیر پر یو رف پروسس کوم نو موږ څنګه چل کو عام سنس کې خو موږ لکه اوبټین مارکس له 0 ورکو په 33/100 کې کنه ټیک شو او په اوبټین مارکس هغه موږ په 100 کې 0 ورکو او به په ټوټل مارکس باندې ډیوایډ کړم سره دغه پرسنټیج راوځي د الټا پروسس کوم ځکه کوم مساوي چې کوم زموږ سره 850 مارکس راغلي داسې او پرځي د غاستاو د پوی د لپاره 850 د لمغه 0 ورکو په 33/100 کې 33/100 کې ٹھیک شو زه ګورم د نمو سره ویلیو راځم که تاسو ګورم سره 281.5 راځي لکه مطلب 280.5 راځي په 281 والا مطلب زموږ سره پاسینګ مارکس راځي ٹھیک ده نو که تاسو په دې اوبټین مارکس باندې ته رزلټ راو باسئ نو موږ تاسو کولای شو چې کوم فنکشن دی مساوي الاینمنت په لیفټ طرف ته کو نو الاینمنت مونږه لیفټ سایډ ته کو او اوس داسې کو چې فنکشن وراچو مساوي اف فنکشن به استعمالو دلته کې مونږه اگر مونږ کې چرته کې دغه ویلیو داسې شوله لکه بده کې بیا د ویریبل هغه پرابلم زم سره چې کم دا اوبټین مارکس راغلی دا غزم سره دی په M5 سیل کې نو دا M5 سیل زما سره مثال دی یو ویریبل لکه بده کې ویلیو هر قسم کې دی شي نو مونږ به فنکشن مخکې تاسو خبر کړی و چې په ایکسل کې چې کله مونږ فنکشن استعمالو تاسو به د سیل ویلیو بالکل نه لیکي د سیل بس لیکي نوم بل سیل لیکي نو په سیل کې به هر قسم ویلیو چې راتله هغه اتوماتیکلی فارمولا باندې استعمالېږي نو مساوي اف छोटा شروع هغه نه پسو کې دا اوبټن مارکس دا سلیکټ کړئ کدا ویلیو ګریټر شو ٹھیک شو کنه لکه دا M5 زما سه یو ویریبل له که فرض کا د دې ویریبل دا ویلیو ګریټر شو یا ایکوال شو د 281 لکه موږ وختي کیلکولیشن وکړو سره 280.5 راوته زه بدلته کې 281 کاونټ کما کدا ویلیو د 281 نه اباو شوله یا 281 شوله نو دې ته بس ولیکي اوس موږ دلته کې کریکټر ټایپ کوو نو دا خبر یاد ساتئ چې کله تاسو په ایکسل کې په فارموله کې ټیکسټ تاسو لیکلا یا نوم هم لیکو نه تاسو عموما په کوټس کې لیکئ په ډبل کوټس کې ها نو کوټس پاس لکه زموږ د فارمولې رزلټ صحیح دا موږ ته پاس رزلټ راکړي ٹھیک شو او بیا کاما کو فرض کا د دې 281 نه خطو ٹھیک ده کنه یا د دې نه لیس دین شو نو بس بیا هغه سي او فیل نه غیر لپاره موږ کوټس بیا دوباره او فیل اف ای آی ال فیل چولا په تاسو باندې کوي کو فرض کا د M5 ویلیو د 281 نه اباو یا 281 نو پاس به کې غني پیل به کې دا زموږ سره یو فنکشن شو انټر کې تاسو نو تاسو ګورل ته کې ویلیو چې 281 نه اباو ده نو دې موږ سره کوي پاس راکې دا فارمولا لاندې ډریګ کوي ٹھیک شو نو دا وګورئ موږ ته ټول فاصله دا یو کس به کې 230 ته او مارس کوم دی هغه 281 نه کم دی نو لہذا دا به فیل شو موږ داسې یو کس نیم به بلم پیل کو پرس کا دا کسان دی دا ویلیو هم لګي کمی کو نمبر تاسو ګور دا 270 شو تل کې زموږ سره رزلټ هغه شو فیل شو پوهیږئ په دغه شانتي زموږ سره بل فنکشن راځي د پرسنټیج لکه اوس موږ غواړو چې د کسانو موږ پرسنټ راو باسو چې د کس څومره پرسنټ مارکس دي نو پرسنټیج دا موږ څنګه راو باسو زموږ سره کم اوبټین مارکس دي دا به موږ ډیوایډ کو په ټوټل باندې ټیک شو او بیا به دا غینه پس اغله ضرب ورکو په 100 کې یا دا څه وکي چې د اوبټین مارکس لپاره اوله ضرب ورکو په 100 کې ورسته به باندې ډیوایډ کړي یو خبره ده مونږ په لاره داسې کوو مساوي چې کوم اوبټین مارکس دي دا اوس ول ضرب ورکوم ضرب 100 په 100 کې مونږ ضرب ورکو اوس به ډیوایډ کو پس شي باندې په دې ټوټل مارکس باندې چې کوم ټوټل مارکس دي ٹھیک شو دا به انټر کړئ نو دې طریقه باندې ما سره د 66% مارکس راوځي او که زه دا ډبل چانتي کوم لکه مساوي اوبټین مارکس دا مونږ اول ډیوایډ کو په دې ټوټل مارکس باندې تاسو خپل خو څنګه تاسو کوئ او بیا ول ورسره ضرب ورکو په 100 کې بیا هم زموږ سره د قسم فنکشن راوځي د قسم شانت کې پرسنټیج به راوځي لاندې ډریګ کوي دا تاسو دا زموږ سره دغه پرسنټیج راوته نیکسټ زموږ سره بیا ایوریج دی ایوریج موږ په دوه طریقو سره راوستي شو ٹھیک شو یو زموږ مینوال طریقې کار دی یو د ایکسل چې کوم پراپر فنکشن دی دا غي طریقې کار دی پراپر فنکشن زموږ سره چې کوم دی هغه تاسو لګولای شئ مساوي ایوریج छोटा شروع او د کوم ځای کې تاسو ایوریج راوستل غواړئ دا غي په سلیکشن واخلئ سوري ټوټل مارکس په وګوره پکې نه سلیکټ کوئ ها دا به انټر کړئ
او چې کوم زموږ سره په دې کې دغه ډیسیمل ویلیو راغلی دا څو کم کوي 2 ډیسیمل دا پوره دی دا زموږ سره فارمولا پراپر فارمولا شوله مساوي ایوریج چوټا شروع د C5 نه ورته کې 5 پر غیر ته ما سره ټل زموږ سره هغه ایوریج راوته ټیک شو پرسنټیج جوړیږي 66% او ایوریج جوړیږي 62% پرسنټ مطلب دی په سلو کې د پرسنټ مطلب دی په سلو کې او د ایوریج مطلب دا چې په هر سبجیکټ کې د څومره واغستلې ټیک شو حالت کې موږ سبجیکټ کاونټ کوو چې کوم مینول میتھډ دی هغه به څنګه کوو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سبجیکټ دي نو چې موږ کله په مینول طریقه باندې ایوریج راوباسو د دې نو موږ څه چلو کو مساوي چې کوم د اوبټین مارکس دي دا مارکس چې د څومره اغستې دي دا به ډیوایډ کو دا مارکس دي په څومره مضامینو کې اغستې دي ډیوایډ وکړو په څه باندې چې په څومره مضامینو کې دا اغستې زموږ سره ټوټل مضامین موږ 9 کاونټ کړل نو په 9 باندې موږ ډیوایډ کو زموږ سره به د دې ایوریج راوځي ټیک ده دا یو میتھډ تاسو په دې طریقه باندې مینولي یوسیس ایوریج راوستې شي ټیک ده به دې نه بس موږ به اوس ګریډ راوباسو دا ګریډ لپاره موږ تاسو کولای شو چې په دوه طریقو سره موږ ګریډ لګا دلته کې په دې اوپټر مارکس باندې امر راوستې شمه او په دې پرسنټیج باندې امر راوستې شمه تاسو خپل چایس تاسو په کم باندې راوباسئ دلته به موږ سپیسیفیک ویلیو د پرسنټیج خيو الته به موږ سپیسیفیک ویلیو د اوپټر مارکس خيو فار ایگزامپل څه پدې کې ګریډ چې کوم راوباسم دا موږ د پرسنټیج په حساب باندې پرس کراو باسو نو ځان سره فارمولا نوٹ کوئ مساوي اف فنکشن په مایکروسافټ ایکسل کې انتهایی زیات یوز کیږي او ډېر بهترین یوزز لري نو اف فنکشن دا تاسو سم ګوټه کوي که زموږ سره دلته کې د پرسنټیج د ویلیو دا ګریټر شولا یا ایکوال شولا د 80% سره کاما ډبل کاما ګریډ دې ته موږ ا ګریډ ورکو ٹھیک شو یا وته ا پلس ورکې تاسو خپل خو دا کاما دویم کنډیشن که چرته کې د O5 دا ویلیو ګریټر شولا یا ایکوال شولا د 65% سره دې ته موږ څه ورکو ګریډ بی به ته ورکو ٹھیک شو که چرته کاما که چرته دغه ویلیو زموږ سره د O5 دا ویلیو ګریټر شولا یا ایکوال شولا د 50 ٹھیک شو ته 50 نه سیوا شولا یا 50 شو نو دا بس شي چې ته موږ ګریډ سی ورکو ٹھیک شو کاما او کچرته کې دغه ویلیو د دې O5 دا ویلیو O5 دا ګریټر شو یا ایکوال شو د 33% کاما ډبل کاما دې موږ څه ورکو ډی ګریډ به ورکو او کړ دې نه کم شول 33 کم شنه بیا بس کو فیل به کو بیا 1 2 3 4 چې څونه پیری تاسو چوټه بریکټ کړه دا غمر پیری به دا کلوز هم کوي ها نو تاسو سوګو زم سره دلته کې چې کوم دغه راغی ګریډ راغی زم سره بی راغی ٹھیک شو فارمولا لاندې ډریک کوي دوه کسان الته کې فیل دي دوه کسان په دلته کې فیل رااله ٹھیک شو باقي زموږ سره په دې کې ا ګریډ هم د راغی بی ګریډ هم راغلی د سیم راغلی دی پکې او ډی ګریډ هم پکې زموږ سره راغلی نو په دې طریقې سره تاسو د یو ډیټا ګریډ معلومولای شئ ٹھیک ده اوس ډیویژن دی ډیویژن موږ په دې ګریډ باندې راوستې شو موږ په دې ایوریج راوستې شو په دې راوستې شو په دې باندې راوستې شو او په دې باندې په پاس په باندې وساله نه کیږي او په اوپن مارکس باندې راوستې شو او څنګه تاسو په دې پرسنټیج باندې راوستو په دې طریقه باندې تاسو ډیویژن هم راوستې شي سیم ټو سیم فنکشن دی چې څنګه ګریډ دی همدغه شانته ډیویژن هم دی پکې او دلته کې موږ په ډیویژن کې لیکلي دي A B C D E او تاسو په کې بس ولیکئ فرست ډیویژن سیکنډ ډیویژن تھرد ډیویژن او بس بای پیل کوي ٹھیک ده فار ایگزامپل موږ کو پرس کوي مساوي اف چوټا شروع دا کوم پرسنټیج راغلی دی کدا ګریټر شو یا ایکوال شو پرس کا د 75% نه دا بس شي فرست ډیویژن باندې ته ولیکي فرست ٹھیک شو بیا کا چرته د ویلیو د پرسنټیج دا ویلیو دا ګریټر شو یا ایکوال شو د 50% نو کاما ډبل کاما دې ته ولیکي سیکنډ ډیویژن ٹھیک شو بیا کاما کا چرته کې د ویلیو ګریټر شو یا ایکوال شو د 33% نه نو دې ته بس ولیکي تھرد ډیویژن ٹھیک شو او ګینه فیل کړه دې نه خو دې خو بیا بس فیل وای 1 2 3 درې پیره به دا کنډیشن تاسو بیرته واپس کلوز کړئ انټر وکړئ زموږ سره سیکنډ ډیویژن دا راغی صحیح ده دې طریقه باندې تاسو مختلف
فنکشن خپل یوز کولای شي. صحیح ده. اوس موږ ګورو ریمارکس ته. په ریمارکس کې زموږ سره به صحیح لکه موږ اوس د کس د سټوډنټ په موږ د هغه ته ګورو چې سټوډنټ څنګه دی، هغه کیپبلیټي څنګه ده، قابلیت د هغه څنګه دی، د هغه چې کوم آوټپوټ راغلی دی هغه څنګه راغلی دی. ټیک ده. نو د هغې لپاره موږ ریمارکس به لګو لکه دا کوم ګریډ دی، دا ایکسلنټ دی، ګوډ دی، ویری ګوډ دی، څنګه دی که نه، هسې نارمل پاس دی او که نه فیل دی. ټیک شو. نو د هغې دپاره موږ مختلف کنډیشن په دې باندې لګولی شو. نو دغه کنډیشن فار ایگزامپل زه په دې بی باندې لګوم. دا کوم زموږ سره ګریډ راغلی دی که نه، د ګریډ په حساب باندې زه غواړم چې دې باندې ریمارکس ولګوم. چا ګریډ اے راغلی او هغه ته موږ ایکسلنټ ولیکو، د چا ګریډ بی راغلی او هغه ته موږ ویری ګوډ ولیکو، د چا ګریډ سی راغلی او هغه ته به ګوډ ولیکو، او د چا ډي راغلی او هغه ته به پاس ولیکو چې صرف دی بس پاس دی، او چې فیل او بس هغه الریډي زموږ سره بس فیل وي. نو د هغې لپاره فارمولې ته وګورئ. مساوي اف چوټا شروع موږ ته کې کې دا ګریډ Q5 چې کوم راغلی دی که دا ایکول اوس د ایکولیټي خبره ځکه چې هلته کې کرکټر دی. نو ما تاسو نه مخکې ویلو چې کرکټر کله تاسو ټایپ کوئ یا تاسو یو خاص نوم ټایپ کوئ نو به تاسو په څه باندې کوئ، په کوټس کې به دننه تاسو هغه ټایپ کوئ. موږ ترې کې داسې شی برابر شو، د A سره برابر شو. که Q5 برابر شو چا سره، د A سره، نو دې ته به څه ولیکئ، ایکسلنټ. دې ته به څه ولیکئ، ایکسلنټ. که Q5 برابر شو د A سره، لکه ګریډ د A سره برابر شو، څه به شي، ایکسلنټ به شي. کاما دویم ویلیو پرې واچوئ. که فرض کا دغه Q5 ایکول شو د B ګریډ سره، نو بیا به دې ته څه ولیکئ، ډبل کوټس ویری ګوډ VGOOD کاما. که چېرته داسې چل وشو اف زموږ سره د Q5 دا ویلیو ایکول شو د C ګریډ سره، نو دې ته به موږ څه ولیکو، ته به تش ګوډ ولیکو بس. ٹھیک شو. کاما که چېرته کې د دغه Q5 دا ویلیو ایکول شو د D ګریډ سره، کاما، نو دې ته موږ څه ولیکو، پاس، چې دا بس پاس شوی دی، هېڅ یې نه دی کړي. او که د دې نه اخوا دېخوا نو بیا به څه فیل. 1 2 3 4 انټر کړئ. نو وګورئ زموږ سره دلته کې څه راغی، ویری ګوډ راغی. صحیح شوله. لایک انډیټیشن ورته وشي لایک داسې مخکې شي. نو چې کوم هلته کې ګورئ بي راغلی دی، بي ته اټومیټیکلی دلته کې ویری ګوډ راغی. دغه شانتې سی دی، هغه ته صرف ګوډ راغی، بي ته بیا ویری ګوډ دی، فیل فیل فیل، بس دا کسان فیل له روان دي. بي کې ویری ګوډ دی، بي کې بیا ویری ګوډ دی، اے راغلی دی، ایکسلنټ راغلی دی. ټیک ده. او ډي تش بس فاس راغلی دی، او فیل خو الریډي بس فیل راغلی دی. پوه شوې پې. دا څه لږ فنکشن دی. امید لرم چې ښه پې پوه شوي یئ. ځان یې پې ښه پرټس وکئ. تاسو فنکشن باقاعدې ځای کې نه کتی شئ. که فرض تاسو غواړئ چې یاره مونږ دا فنکشن ځان سره په کاپۍ کې نوټ کړو، تاسو بېشکه نوټ کولی شئ. او تاسو دې کې نه خپل فنکشن هم کتی شئ. مونږ ټولز ته راشو، ټولز فارمولا اډیټینګ ته، او دلته کې مونږ شو ساري دا فارمولا اډیټینګ موږ دا چې کله آن کوي نو موږ ته په دې شیټ کې چې کومې فارمولې موږ یوز کړي دي هغه فارمولې موږ ته راشو کېږي په دې طریقه باندې. تاسو دلته کې بیا باقاعده ټولې فارمولې شو کولی شئ. ټیک ده. دغه فنکشن شو د سم سره بیا دا د ریزلټ فنکشن شو. ٹھیک ده. دا به پرسنټیج او ایوریج رااله. دین علاوه دا فارمولې لګي دي دغه ده ګریډ یا ډیویژن ده، او دا بالکل سیم فنکشن دی. په دې کې دومره سر خوړل ته به ضرورت نشته دی. د ګریډ ډیویژن شو، پاس فیل شو، د عام ډیویژن شو، ریمارکس شو، دا بالکل سیم فنکشن دی. په دې کې څه خاص نشته، صرف کنډیشن چینج کیږي او چې کوم تاسو هغه لیمیټډ ویلیو ده کوم ټارګټ تاسو ته ورکوي صرف هغه چینج کیږي. نور په دې کې څه خاص نشته. دا زموږ سره ډیویژن لپاره فنکشن شو. همدغه سیم فنکشن دغه اف فنکشن دی او دا مونږه د ریمارکس لپاره هم دا مونږه یوز کړی دی. These are called functions. مونږه اف فنکشن په دې کې استعمال کو. سره نور فنکشن دي ان شاء الله ول خیر سره نیکسټ ټایم چې په بل ویډیو کې بیا موږ ریکارډ کو. دا زموږ سره فارمولا اډیټینګ موډ دی. تاسو هم کولای شئ کنټرول او چې کوم زموږ سره د اسکیپ نه لاندې یو بټن ده ون خواته هغې سره تاسو دوباره بیرته د خپل عام کنډیشن ته بیرته چینج کولی شئ.
ٹھیک ده ان شاء الله نیکسټ ویډیو به د خیر سره بیا دوباره ملاقات کیږي هغې پورې د اجازت غواړو د الله په امان